ډېر مزېدار، ذایقه‌دار او ښکلې د معمولي شاندکې شوروا سره د چرګ پخولو ډېره ښکلې طریقه او اسانه طریقه به درته نن په دې ویډیو کې ښیمه. نو مهرباني وکړئ ویډیو تر اخره پورې وګورئ، مزې دې واخلئ، فایدې دې واخلئ. راځه چې ویډیو شروع کړو او درته وښیم. د ټول نه لومړی خو مې دلته کې یو ښکلې غټ کړایچي واخیستو او بیا مې پکې د ټول نه لومړی مې پکې تیل واچوله. تاسو لیدلی شئ. او زه په اور باندې اخلي پخلی کوم او د اور سالن ډېر زیات خوږي خو لږ غوندکې په ګرانه پخېږي ځکه چې کله اور بس په مزه شي او کله تیز شي. خو زه ویډیو ستاسو دپاره ده، نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ. تیل چې کله ښه ښکلي ګرم شو نو بیا مې پکې ښه ښکلي پیاز مې کټ کړي وو، هغه مې پکې واچو د ټولو نه لومړي. او دا پیاز به اوس ښه ښکلي سور کوم. دلته مې چرګ اغوستی دی. اوس پیاز چې دي هغه سره کېږي، ورو ورو لګیا دي، تاسو لیدلی شئ. دې پیازو سره سره مې اوږه او لټه کولې وه، هغه مې ورسره هم واچوله. او اوږه مې ورسره یو ځای ځکه واچوله چې دواړه ښه ښکلي یو ځای سره شي، ځکه چې دا پیاز به زه ډېر زیات وچوم، سره کوم به یې ډېر نه، معمولي شانته به یې لږ غوندکې چې صرف بس دا د خپل رنګ بدل کړي. نو په دې وجه مې ورسره اوږه مې یو ځای واچوله چې دواړه ښه ښکلي یو ځای لږ غوندکې معمولي پرای شي که نه. اوس تاسو کتلی شئ اوږه چې د هغه او پیاز دواړه لږ سره شو، نو د پاسه مې پرې ټماټر واچولو او شنه مرچکي مې ورسره لوی غټ غټ کټ کړي دي، هغه مې ورسره واچول. پیاز ټماټر کله هم چې یو انسان سالن کوي نو د خپل سالن مطابق باندې تاسو پیاز ټماټر اخلئ. که سالن ډېر کوئ نو ډېر ول اخلئ، که لږ کوئ نو لږ ول اخلئ. مالګه مې ورسره هم واچوله. مالګه مې ټماټر د پاسه ځکه زر واچوله چې د مالګې سره ټماټر ډېر په اسانه ښکلي پاسته شي. نن سبا ټماټر لږ غوندکې سخت راغلي دي، نرم نشته، نو په دې وجه لږ غوندکې به مشکله پخېږي. دلته کې تاسو کتلی شئ چې زموږ سره کومه تړکه ده هغه ښه ښکلې تیاره شوه، ټماټر هم مکمل پاخه شوي دي. دلته کې مې سالن مساله واچوله. دې کې زموږ په کور کې ډېرې زیاتې مسالې نه استعمالېږي، بس خالص یو د سالن مساله او لږې شانتې کې نورې معمولي مسالې. د سالن د مسالې نه پس مې دلته کې لږ غوندکې سویا سوس واچو او لږ غوندکې چلي سوس مې پکې واچو د ذایقې دپاره. که تاسو سره وي نو واچوئ پکې، که نه نو بېشکه بلکل پکې مه اچوئ. دا مې ښه ښکلي مکس کړو دوباره. او اوس چې دی نو دلته کې به زه چکن واچوم دې پاسه. هسې خو زیاتره خلک چکن په پرې اویل کې تړکه کي، او حالانکې نن سبا دا ټماټر ډېر زیات سخت راغلي دي، نو ما یې راشي چې لومړی به ښه زبردسته تړکه تیاره کړم، بیا به پرې ښه ښکلي چرګ سور کړم. اوس دا چرګ چې دی دا مې په دې تړکه باندې 10 منټه مسلسل ډېر زیات سور کړو، ځکه چې دا ښه ښکلي ختم شي، د دې کې دننه چې کوم وینه ده اوبه دي هر څه دي هغه پکې ختم شي. دلته تاسو کتلی شئ، تاسو ته به د نظر نه هم اندازه لګي چې چرګ چې دی هغه ښه ښکلي سور شوی دی. اوس دا چرګ چې دی دا سور شوی دی ښه مزېدار او تړکه لاندې نه ویښونکي، خو چرګ لږ غوندکې کلک دی. نو مې راشي چې لږې غوندې اوبه پکې واچوم، دا چرګ به پکې پوخ هم شي ښه ښایسته او دا اوبه به پکې وچې هم شي. نو بس یو کاسه اوبه مې راواخیستې او په دې کې مې ښه ښکلي واچولې. که ستاسو شوروا او ګریوي مو ډېره زیاته پکار وي نو ډېرې اوبه پکې واچوئ، که لږې مو پکار وي نو لږې پکې واچوئ. ما ته د دې اوبو دونه اندازه وه چې دا اوبه د چرګ به پکې پوخ هم شي او دا اوبه به وچې هم شي. نو بس اوس به د دې پاسه ډکن کېږدم او دا به یو داسې شپږ اووه منټه به پوخ کړم، نو بیا به یې تاسو ته وښیم. دا اوس تاسو کتلی شئ ماشاءالله چرګ ښه مزېدار پوخ شو، اوبه پکې هم وچې شوي دي او ښه زبردست راغی. څنګه ستاسو زموږ ویډیو د نننۍ خوښه شوه او که نه کمنټ وکړئ، ضرور موږ ته ووایئ. او زموږ سپنا دیسي رسوي چینل ضرور سبسکرایب کړئ. ستاسو د کتلو ډېره مننه.